مسواک سره غاښونه صفا کول د روزې په حالت کې دا صحیح دي. په دې صفا کولو په وجه باندې په روزې باندې هیڅ فرق نه راځي. که مسواک تازه وي او که مسواک وچ وي، که د مسواک خوند وي او که د مسواک خوند نه وي، په دې باندې نه روزه خرابېږي، نه روزه ماتېږي او نه روزه مکروه کېږي. نو مسواک یو داسې شی ده که چېرته دا کې خوند هم وي، تازه هم وي، په هر حالت کې د دغه استعمالولو کې ثواب ده، سنت عمل ده. او داسې وینه ورکولو سره هم روزه نه ماتېږي او وینه ځان ته لګولو سره هم روزه نه ماتېږي او داسې انجکشن او ډریپ دا لګولو سره هم روزه نه ماتېږي. دا تفصیلي مسله انشاءالله مخکې زه درته بیانوم چې کوم صورتو کې په روزه باندې اثر راځي او کوم صورتو کې په روزه باندې اثر نه راځي. داسې د روزې په حالت کې میک اپ لګول، ښځې دپاره میک اپ لګول او داسې کریم لګول، لوشن لګول، په دې باندې هم روزه نه ماتېږي. ښځې یو بل شی استعمالوي، لپسټیک، دا ښځې په شونډې باندې لګوي، نو دې لګولو سره هم روزه نه ماتېږي. خو البته ښځه د دې خیال ضروري ساتي چې د دې لپسټیک ذایقه خوند د دې ښځې حلق ته ولاړه نه شي، او که چېرته دا ذایقه یې ولاړه شي او دې خوند محسوس کړي، په دې صورت کې په روزه باندې اثر راځي. نو که چېرته هغه ذایقه محسوسه نه کړي، صرف لګولو سره د دې ښځې روزه نه ماتېږي. استحاضه یوه داسې بیماري ده چې په دا کې لمونځ کله هم نه ده معاف. لمونځ کول دا ضروري دی. او داسې د استحاضې په حالت کې روزه نیول دا هم ضروري عمل ده، روزه هم نیولی شي. او که چېرته یوه ښځه داسې وي چې د روزې په حالت کې دې ته د استحاضې بیماري راشي، نو د دغې بیماري په راتلک سره د دغې ښځې روزه کله هم نه ماتېږي. نو دا روزه بالکل صحیح ده. استحاضه یوه داسې بیماري ده چې دا د لمانځه نه هم نه ده مانع او د روژې نه هم نه ده مانع. که چېرته دا بیماري وي درته، لمونځ به هم کوي، که چېرته دا بیماري وي درته، روزه به هم نیسي. نو که د روژې په حالت کې دا بیماري درته راشي، بیا روزه په دې باندې کله هم نه ماتېږي. د روژې په حالت کې ګل بویول یا د روژې په حالت کې خوشبويي دا بویول، نو دا هم صحیح ده، په دې باندې هم روزه نه ماتېږي. د روژې په حالت کې د تندې د وجې نه په خپلې ټنډې باندې سړې سړې پټۍ لګول او خپل سر باندې لنده کپړه راتاو کول یا داسې خپل جسم لندول، کپړې لمدول، نو دا هم صحیح عمل ده، په دې باندې هم روزه نه ماتېږي. د روزې په حالت کې که چېرته د چا د پزې نه وینه روانه شي یا د چا د خولې نه وینه روانه شي، چا د غوږو نه وینه روانه شي، یا چا ته د بواسیر مسله وي ورته، یا څوک زخمی شي د زخم نه وینه روانه شي، په دې باندې هم روزه نه ماتېږي. د روزې په حالت کې دا یو بله مسله هم ده چې بعضې خلک داسې دي چې هغه سویمینګ پول کوي، په اوبو کې تیراکي کوي او لامبي هم خپل ډینګي ورته جوړې کړې وي، تالابونه ورته جوړ کړي وي، ځای ځای کې خپل خپل مقامات وي. نو د روژې په حالت کې سویمینګ صحیح ده، خو سړی د دې خیال کوي چې په دې وخت کې هغه اوبه د انسان حلق ته نشي ولاړې. که چېرته هغه اوبه د سړي حلق ته ولاړې شي یا په یخ صورت کې، په دغه باندې د روژې قضایي شته، کفاره نشته. نو داسې عمل دا صحیح ده، په دې کې هېڅ مسله نشته، خو سړی د احتیاط دا کوي چې هغه اوبه د سړي تېرې نشي. که چېرته اوبه تېرې شولې، حلق ته نه وتلې، په داسې صورت کې په ده باندې د روژې قضایي شته او کفاره نشته.